بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لفخان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نن اخیرنۍ کوجه ده او سبا روجه ده. خوش قسمته دي هغه خلک چې په دغه روجه کې عبادتونه وکړي، خدمتونه وکړي او د عبادتونو لوټونه وکړي. الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن الحمدلله خپل کار جاري ساتلی دی او ټیمونه چې کوم دي مختلف ځایونو ته تللي دي او نن تاسو وینئ دا موږ ته د یو کې نه چې کوم دی یو ورور دا 3 ګوتې رالیږلي دي. خور دا رور دی هغوی به په پته لګي ځکه چې ویډیو به ګوري چې زمونږ هغه 3 ګوتې در ورسېدې خو در ونه رسېدې، نو دا خو یو هغوی ته نشاندهي کوو. بل چې کوم دی د هغې خلکو هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی نن ورځ کې چې کوم دی مختلف مدونو کې چې دا تاسو وینئ دا یو دا دویم دا صرف تاسو ته ښیم چې الف خان شیرپور فاونډیشن خلک وایي چې یاره شکر دی چې په غریبانانو باندې دا مدد بند شو، نه به بندېږي. دا بل یو دغه دی او ویې په دې نه او دا چې کوم دی نو دا بل دی چې بیا د دغه بعضې چې کوم دی نو درد کېږي او موږ وایو چېرته هارډ اټیک ورته ونیسي. نور چې کوم دی نو نن ورځ کې یو ورور چې کوم دی خدای دې عزت وکړي د یو لا ګروپو چې کوم دی نو پوټ پیکج یې راته واغسته. بل چې کوم دی نو څه د 2,15,000 روپو چې کوم دی نو غوړي راته راولېږل. دغه شانتې یو خور چې کوم دی 1,03,000 روپۍ چې کوم دی هغه د پوټ په مد کې رالیږلې وې. موږ به د پوټ ویډیوګانې هم تاسو سره بیا شریکوو، خو په دې نه شریکوو چې بعضې خلک چې کوم دی هغوی له بیا خوب نه ورځي او په هغوی باندې داسې چل شوی دی. مسخره دا وایي چې خلکو ستاسو زه شکریه ادا کوم چې تاسو په غریبانانو باندې پڼ بند که، غریبانانو باندې امدادونه بند شو او دا روجه به چې کوم دی دې غریبانانو په نخره تېرېږي. ستا په خبرو باندې چې کوم دی نو خلک به دې غریبانانو سره مدد نه بندوي. بل کتونکو یو سړی نه د ترور زوی دی او نه د ماما زوی دی، پیسې مې د یو لا قرض واغستې. لږ دې خبرو ته سوچ وکړې. پرون یو پراپرټۍ والا ته یې کال کړی چې یاره زما یو 2 لکه روپۍ په کار دی او تا دې ولې راوستې دي. بل ورځ یو بلې پراپرټۍ والا ته کال کړی دی. نو سړي په ځان چکونه شروع نه کړي، دومره اوږې شوی دی. زما سره هم لانجه چې کومه ده په بته ده، په پیسو ده، په بل څه نه ده، په لر او بر یا بل صرف په بته. او موږ دلته کې د زورور خلاف چې کوم دی په دې خپله ضلع کې موږ سترګې برندې کړي. ته خو لا په پردیس کې مسخرې ناستې تشپاڼیه او تاله به زه بته در کوم ته ایښې څه شی. نو دا مې صرف درته ښودله چې نه منې نو بیا راشه زما دفتر ته لږه. او دا یو مور راغلې د خپل فریاد یې روړې څونه ورځې نه راله او مور یې زه خو لږ لیټ راورسېدم دلته زنانه راغلې وې. ما بچې بس ډېره ناچاره یم. ما درېیم کال یې دیوالونه مې پرېوتي دي او بس تورسري دي راکه هغې له زیاته خفه یم. اواز اورېدم نور ځان له نیم خفه موږ بوډاګان یو، خیر دی زموږ څه شرم نشته دي. ښه د دې لوریانو له ډېره خفه یم چې په ټول دیوالونه پردې وتړه چې سیلې باران راشي پردې رانه غنې رانه بیا یوسي. زه پرون څه کال هم دلته راغلم، څه کال بیا راغلم. څو لوریانې دي مورې؟ دا ما 3 لوریانې پېغلې دي. کور کې دي سره؟ کور کې دي. یو مې داسې غونډې ماشوم دی اوس چا ځان سره په کار کېنولو نو هغه یو 100 کله 50 ورکړي کله 100 ورکړي. کور دې خپل دی؟ کور خپل دی. نو کور څه کم بچې چې بس دیوالونه مې نشته، زه حریانه یم بس بربنډ مې په حساب کې واجې اورېدل. بچې چا څه د مخه کېږي ما سره د امداد وکړي چې لږ دا بلاکونه راله واخلي او دا پرده زما نه راته وشي نو زه به درته ټول عمر له دواګانې کوم. دا تور سره مې سبقونه وایي دواګانې به درته کوي. الله دې دله ډېر او مور چې دلته کې ته راغلې وې نو زنانه وي؟ او دلته زنانه ناستې وي، ډېرې ناستې وي. هغې بیا لاړلې غریبانانې وي چې موږ سهار نه ناست شو او به دواګانې کولې وي. دا کله خبر راشي د خیر سره شکر دا ډېر ښه انسانان دي او ښه دغې روان کړی دی او زموږ د غریبانانو خیال ساتي. او الله دې تاسو ټول خوشحاله او آباد لري. ستاسو په دې دغه زموږ دا غریبانان پایي واجې اورېدل. بس د الله د رضا لپاره به موږ سره دا امداد کوئ چې زما دا دیوالونه راسم شي. بس دا به زما ډېر
تاسو ډېره شکریا وي ماته واجب ډېره شکریا وایي. ډېره شکریا دا مور مونږ کره کور کې ډېر نن ورځ یې تېره کړې که نه؟ ها سر د لسو بجو نه زه راغلی یم او ناست وم دې کره روټۍ مونږ هر څه وکړلو. الله دې د دې دا کور آباد لري. بار بار مې دا زړه دواګانې کوي. دا دنیا چې آباده ده د ښو خلکو د مخه آباده ده بچي، د ښو خلکو د مخه آباده ده. وارې اورېدل دا ډېر ښه خلک دي. الله دې ولا نور هم د دې حوضې ورکړي. الله چې څوک ورکول کوي هغې دې الله ښاد او آباد لري چې زموږ د غریبانانو خیال ساتي. تاسو به د الله د رضا دپاره ما سره ګورئ چې زه دا دیوالونه راته وکړم. دا بس تاسو ما سره ډېر غټې امداد دي، ډېر غټ مهرباني به وي. زما هغه لویانې ډېر غریبانانې خفه دي. وارې اورېدل که مونږ خپله ښه یو که دا خلقه درته پته ده که نه. تاسو منځو یې که نه؟ ها منځو کې کوم ځای؟ مونږ سربن یو، سربن باړې یو. سربن باړې یې؟ سربن باړې راغه ځینه راغلی یم 400-500 روپۍ په لاره مو لګېږي. ښه د بدې ورځې راغلی یم والله چې د بدې ورځې بچو مې نن په نهره روژه سربن باړې یې نو اوس دلته کې اوسېږي چې څه دی که نه؟ او دلته کې په کرۍ اوس دې ځای کې اوسېږي. ها ښه کتونکو تاسو د مور خبرې واورئ. دا مونږ کره کور کې هم راغلی و، خو تاسو چېرې د دې ماشوم زوی 0334 90 50 622 او یا په دې ویډیوګانو باندې زما اکاونټ نمبر وي، زما په دې پیسه نمبر وي، ما سره خو هم امداد کولی شي. خو دوی سره نیغ په نیغه کوئ نو دوی سره خو هم کولی شئ. کتونکو دغه رمضان المبارک دی. الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق چې کوم دی نو کار کوي. د خلکو سره شپږو 7 کالونو وابسته ده. الف خان شیرپو چې هر ځای کې وي نو دغه خویندې میندې ورپسې ګرځي. زموږ چې څه وس وي وله به ورکوو، چې وس هم نه وي نو ویډیو به کوو، تاسو ته به وړاندې کوو. خو چا سره ولېږل همدغې خلکو له به ورکوو، خو چا سره ونه لېږل نو همدغه زنانه دي ویډیوګانې به کوو یو ځي به. الله دې ښه خلکه ټول عمر آباد بني. او بل دغې خلکو ته وایم چې د دغې مسخرې د دې په خبرو کې په دې مزه چې دا خدای پاک دا سایکو بیمار پیدا کړی دی، خدای پاک په یو داسې اخري عمر کې په یو داسې رنځ اخته کړی دی چې د غریب دشمن جوړ شوی دی. نو الله پاک په نیتونو باندې فیصلې کوي. تاسو ته زه دا نه یم چې ماله رولېږې، خو زه درته وایم چې د حکومت نه تپوس وکړي چې دا ګراني انتخاب ته رسولې ده. تا ته دا ایشو نه جوړېږي چې په تېره روژه کې ما په 1.5 روپۍ ګوتۍ غوړې اخیستلې اوس یې په 4.5 والم. تا ته دا مسلې نه ښکاري چې په دې باندې بحث وکړي چې پلار دې دومره ګراني راوستې ده؟ او ته چې بته نه غواړې نو تا د یو سړي نه 1 لک روپۍ د څه غوښتي؟ او تا له زما په سر باندې 1 لک او 1000 روپۍ د څه ورکړي چې ته د خپلې خولې نه وې؟ دا مسخره ده. دا چا راوړاندې کړې ده؟ زه خپل دغه کتونکو ته وایم چې د دې مسخرې په خبرو باندې پیښ شئ. تاسو خپل امداد خو خدای پاک درکړی وي، پاتې داسې زمان هم پاتې ده او تاسو هم پاتې ده. خو دا ډېره سخته روژه ده. په څه سخته ده چې ګراني پکې انتخاب ته رسېدلې ده. په خپل چم ګاوړ کې د غریبانو خیال وساتئ، زما مه ساتئ. زما چې څه قسمت کې وي هغه به وي، چې نه وي نه وي. خو چا رانه وړې ورکوم به او را سره نه وي نو ویډیو به کومه، ولې چې دلته هغوی بلد دي واپس به ځي. دې مور سره خپل مدد وکړئ. دیوالونه را پروت دي، 3 پیغلې لوریانې په کور کې دي او یو یې ماشوم زوی دی. خیال یې وساتئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.